أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ پاک قرآن کے فرمائی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إلى آخره. وقال الله تعالی فی مقام آخر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. مو عزت مند اللہ پاک قرآن کے فرمائے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے مسلمانانو، یعنی مخاطب تا خطاب دا عام خطاب دا، کاغا ہندو دا کا مسلمان دا، تولی تا مخاطب تا عام خطاب اللہ پاک کہے کہ تو سے چیر تا ہم ہوئے پو کمی بنگلے کے کمی محلاتو کی تو سے ہوئے دغا مرگ چی کم نداو پو تو سے پس گردی تو سر رکھو چی دا اغام خام خاملو کیجی. ابل جو کہ اللہ پاک فرمائی چی کل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم. چی اے پیغمبر آتا دوی تویا کہ دوی دے مرگ نا ڈیرے ہم منڈی ہوئے خود مرگ نا تللائی نشی فإنه ملاقیکم، ہم خواب دوی دے دغی مرگ سرچدا اغا ملاقات کئی. او بل زوی کہ اللہ پاک مہر ور باندے لگوی چی کل نفس ذائقۃ الموت، چی ہر نفس تا اغا پو دنیا کے خام مرگ چدا اغا ارسی. او رستے پس تفصیل کئی وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، چی بشکا تجھے تو پورا بدلا در کیجی قیامت پریز بندے. یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، سوک چی دی جہنم نا بادشال او جنت تو داخل شال فقد فازا، تو تحقیق سر بدغا انسان کامیاب دا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دغا دنیا مکر و فریب دے دنیا جمدون چی کم دا دا دیر انتہائی کام دا پودے کی چی پو دکان شے. دنیا دی زیب او زینت باندی چی دکان شے، دنیا پو خیستہ باندی چی دکان شے. دا ایوانے وارس تردون کدا زک اللہ پاک قرآن کی تو فرمائی چی متاع قلیل، دا دیر انتہائی کم وقتا پا انتہائی کے ادنا درجات دنیا جمدن تا اللہ پاک قرآن کی فرمائی چی دا دیر انتہائی کم وقتا. مفتی تقی عثمانی سے پخپل کتاب اسلام اور ہماری زندگی کے واقعہ بیانائی اغا فرمائی چی یو بادشاہ او اغی نبادی و وزیر تا واتلائی ورکرلا پای و بوغ بندے ورگان کرال. اغا بوغ پسلور یا پو پنزہ حصے باندے وان او دغا وزیر تا یو ویل چی پو دی بوغ کے ہر قسم پل چی دی اغاشتا دا خطبو دا سے کوی چی مود پورا بوتزا پل چی دی اغار شو کوی چی خروب پل نوی خو چی کلای و پٹی تا داخل شے پو اغی کہ کلا تا کاشتکاری وکی یعنی مود پورا بل وشو کوي او بل پټی ته چکلا داخل شي چې کیم پټی نه مخ کې پټی ته وروړي او پاس په ای پټی ته نرسه او بل وزیر یې د سره واستوال چې دای چې و پټی نه مخ کې لوړ چنو ته به دغه پټی دروازه ور پسې بندوي. د هغه نه بعد دغه کس روان و چې و پټی ته ورننه وتال چارو طرف آلی دوری وکتل نو د سوچ وکاړه چې بادشاہ سلامت چونکه لوی مقام دا چې کله زدته شاه پل ویرا نو دا پو نظیر کی بودے مو اہدا آغا چکا شی دو نور وزیرونے کے پو مخ کی بودے مو ویلیو آغا بڑاو شی دے مو قدر بزیود شی دیو جنہ کی دائی شی دا مخ کے پٹی کے پو دین حشب پلی نو زی پاغے کے وشکا نو آلی دوری وقت الپاغی پٹی باندے مخ کے تیر شال آغا سٹ تا وزیر دویم کاس چے پسی رون واغی در وزائر پسی بان کرا چکل دویم پٹی کے آلی دوری وقت ال نو بیا آغا خیالات آغا سوچ آغا فکر آغا وہم ورسی چکی دائی شی پو مخ کے
کې پټي کې په دین هم ششتا پلوي بیا مخ کې پټي ته لوړال نو هغه وزیر دویم په ټایر پسې بان کړ داسې روان د چې کله دا اخري پټي ته داخل شال نو هغه ټول پټای چې کیمو د پل نه هغه بالکل وچوا یو پل ایوه تزام وا د پکې میندل نه اخر کې بادشاہ سلامت چې کله روغان بادشاہ سلامت تلای وینه کسي اته تلای چې کیمو د هغه بالکل خریدو نو مفتی تقی عثماني سے فرمایي چې دا دې میجه د جمدون داسې ریزي دی د دنیا دې میجه دغه وخت چې میجه هر ریز داسې یایو چې ځان نن اعمال نکوا نن چلو خپل نفس المزوک سبب دواره کا تنافل وکا به دغه سبو چې روشي بیا دغه سه وهم خیالات سوچ فکر ارسي چې نن یې ما کا سبب وکا په دنن سبب کې میجه ناریزه تریږي اخر کې داسې وخت ارمندې روشي الله پاک قرآن کې بیان کوي اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما الله پاک فرمایي لکه څنګه په دنیا باندې چې باران وشي په مزګه باندې باران وشي د هغه نه بعد هغه زمیندار چې کیمه هغه پل کړلې وي یا نور غنم کړلې وي هغه غنم چې کیمه د برومه د وجنه هغه الای لروزي به د زمیندار چې کیمه هغه خپل مزګه ته کسي هغه ډېر سره خوشحال وي خپل غنم ششتاوي تری دی شي بیا د ټیم ور باندې تری دا غنم چې کیمه هغه لج ارستر شي رنگ بدل کی زیړ رنگ ونسي په اخر کې الله پاک فرمایي چې دغه ثم يكون حطاما نسې وخت روشي چې دغه غنم چې کیمه د لون دنه کاټ شي او پر دیږي په تر شر باندې او شي ټوکلې ټوکلې زرا زرا لوړ شي ختم شي الله پاک فرمایي چې درنګ مثال د انسان د په دنیا کې چې کله انسان هغه پیدا شي نو خپل مور پلور هغه ته خوشحال وي انسان چې کله د ځوانۍ جمدون ته ورسېږي نو جوان شي دغه مور پلور چې دته کسي دا خپل رنگ بدل کې په د باندې یو عجیبه قسم ځواني غلې وي دغه خپل مور پلور هغه چې دته کسي خوشحال وي به داسې یو وخت روشي چې په د باندې بوټه توب روشي دای کاټ تسملې هغه قرآن بیان کوي چې ثم يكون حطاما بدای او پرځي د بل چې سحرې ته محتاج شي بل ته سوال ته محتاج شي هغه زونی چې دته عروج ور باندې هغه ختم شي بل ته سوال کول ته محتاج وي الله پاک فرمایي چې بدغه انسان زندگی دو چې هغه د فصل غوندې دو هغه ختم کیدون کېدو په 2 سکند کې یا په 2 لمحه کې انسان هغه حالات بدلیږي دیو جن الله پاک فرمایي چې قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم تاسو کډېر مرګ نه منډه وایو خو د مرګ نه تلای نشوي دغه مرګ به تاسو سره ملاقات کوي نو دا د انسان زندگی دو انسان زندگی هغه په 2 لمحه کې هغه ختم کیږي الله پاک فرمایي فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون چې کله هم الله پاک چاته په دنیا کې څومره وخت مقرر کړی دغه وخت نه یو سکند د مرګ هغه مخ کې کیږي او نه یو سکند د مرګ هغه ورسته کیږي